او څومره خرچه چې یو انسان په مور پلار باندې کوي دومره الله سبحانه وتعالی د هغه په ژوند کې برکت اچوي د هغه په مال کې برکت اچوي. تاسو که چېرته د خرچو یو لیست جوړوئ یا یو خبر هم ذهن کې ساتلي نو ټول نه اول نمبر د چا ساتئ؟ مور او پلار چې زه به هغوی له خرچه ورکوم. او دا ته احسان مه ګڼه په مور پلار باندې بلکې دا د هغوی یو حق دی په تا باندې چې ته به لازم خرچه ورکوې. او ته چې وړوکی وې او په تا باندې هغوی خرچې کړې نو هغوی څه احسان خو نه وګڼلی او نه یې په تا اثباتلې وي په تا اثباتلې هم نه وي چې ما دا وکړو ما دا وکړو. خو دا بس بې ادبه او بدتمیزه چې د پلار مور سره خبرې کوي نو هغوی ته وي تاسو له مې دا وکړو په تا مې دومره خرچه وکړو او بل اوس مې دومره راولېږي. چېرته تا ته یې داسې ویلي ته چې وړوکی وې څومره خرچه په تا باندې کړې ده د دغه وخته پورې رارسېده بلکې د اوسه پورې ډېر په کومه ځمکه چې نسې د ځمکه د چا ده؟ د پلار ده. کوم کور چې دی هغه پلار جوړ کړی دی جایداد د پلار نه پاتې شوی او دی به په دې کې هم بدماشي کوي دا بدتمیزه او دا بې ادبه. او پلار ته به وایي ما په تا باندې خرچه وکړه او مور ته به وایي ما په تا باندې خرچه وکړه. په بچي باندې خرچه د مور پلار څه ده؟ لازم ده چې کله دا بچی بالغ شي او زورور شي او مور پلار بوډاګان شي نو دی به د مور پلار خیال ساتي. نو دا به پکې نه وي چې تاسو ولېږه یو ورور دی بل ته ټلیفون کوي تا ونه څه ولېږلی وي هغوی ما خو لېږلي وو 200 روپۍ مې لېږلې وي دی ورته ټلیفون کوي او بل در لېږلي دي که نه دی تقسیم کړي دا مور پلار دا مور پلار یې تقسیم کړي دا یو چې 200 روپۍ ولېږي دا بل به یې نه لېږي چېرته تا داسې کړي دي چې داسې ووایي چې زما ورور پیسې لېږلي زه دې له دې ښځې له خرچه نه لېږم یا زه دې بچو له خرچه نه لېږم. چېرته به داسې نه وي او چې د مور پلار مسله راشي بیا موږ دا خبرې کوو ته ورور لېږلي دي او تره لېږلي دي او پلاني لېږلي دي دا کیسې به نه کوې په ته حق دی حق نه ختمېدونکی حق نه ختمېدونکی څنګه دوه خبرې یادې ساتي. اولنۍ په عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پسې یو کس راغی ورته یې وی ما خپله مور د یمن نه راوستې ده حج له مې راوستې ده او په شا کړې مو لکه حج په دې دوران کې بیا هغه مدینې ته راغی. پخوا خو دا سفرونه ډېر ګران وو چې څوک به مکې ته لاړ بیا به پکې چېرته مدینې ته به پکې هم بیا راغی نو وی ما حج له هغه راوستې ده د یمن نه او د یمن نه مې په شا کړې وه او ټول حج مې په دقه شانو کو په شا کړې وه اوس د مدینې ته هم راوستې ده او بیا به د دې ځای نه هم په شا وړم نو ما یې حق ادا کړو که نه وی نه تا حق ادا کړو. دا ماشوم چې وي ته چې وي د هغې په دې خېټه کې وي او ته چې به معمولي وړقې دی کومه سړیکه او دړ چې به په هغې باندې راغی تل هغې ته هم نه رسېدی. دغه شان په عمر بن خطاب رضی الله پسې یو کس راغلی و امیر المؤمنین وي زما مور ده او بلکل د خوځېدو نه ده او د ډقېدو نه ده بس په کټ کې پرته یي زه یې په غېږ کې وړم راوړم او دسمات یې لم او هر څه خدمت وله زه کوم ما یې حق ادا کړو هغه ته نه هغه ته امیر المؤمنین ډېره عجیبه خبره دې وکړه د دې مور دا حق خو په ما باندې د دې د لاسه ډېر دی که نه ځکه چې دې هم زه دې ساتلی یم د چې وړوکی ومه او دسمات یې له میچازو له دې به وړمه کپړې راته بدلولې خوراک مې راکړو اوس هغه کار زه هم کوم او زما دا ډېر ګران دی ځکه چې هغه عمر یې زیات دی هډوکي یې درانه دي نو څنګه ما حق ادا نه کړو حالانکې زموږ کارونه یو شان دي هغې زه په وړوکوالي کې ساتلم زه اوس په لویوالي کې ساتم بوډۍ شوي هغه ورته ویې خبره واوره هغه داسې ده چې دې مور ستا خدمت کوو او په زړه کې ارمان و چې الله تعالی اوږد ژوند درکړي او ته یې خدمت کوې او په زړه په دې یو ګوټ کې دې دا خبره پرته ده چې کله به مري دا فرق دی ته او دې کې دې مور ته ساتلی خو سره د دې ارمانونو چې الله د دې نه غټ سړی او ته د دې مور خدمت کې خو په زړه کې دې په یو ځای کې دا خبره هم پرته ده چې دا به کله
کله به مري بس داسې هم دي چې د مور پلار سره ډېر ښه کوي خو په زړه کې دی چې کله به د دې بوج نه خلاصېږم دومره بدبخته دی چې دې انتظار کې دی چې کله به د جنت ته دروازې بندېږي دا به د جنت دروازې دي د مور او پلار نو ما خبره دې پر راواغسته چې مور پلار که د کافرانو هم دې ښه به ورسره کوې ځکه ګوره دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسما ته څه وویل وایي ستا مور ده د دې خیال به ساتي چې څه دنه غواړي هغه وله ورکړه ځکه سورت لقمان کې الله دا خبره ذکر کړې ده که یو انسان مسلماني او مور پلار کافرانی الله وی دغه خبره بوله نه مني چې کومه د دین خلاف ها وصاحبهما في الدنيا معروفا ونور به ورسره ښه کېږي صرف بوله دغه نه مني چې شرک درته ووایي یا د بېدینۍ درته ووایي دا خبره به د مور پلار نه مني خو الله وایي دنیا کې به ورسره ښه کېږي اگر که مور پلار کافران اگر که هندوان که سیکان که مشرکان هر څه خو مور پلار دې الله ورله دومره اوچت حق ورکړی دویمه خبره دا واوره یو خو دا دی نه ختمېدونکی حق دویم یو سړی د مور پلار یې مړه شو خوشحاله دی ولې خوشحاله دی زه حق نه خلاص شو مزید څه په مخه پیسې راولېږه بیماري یم او نظر مې نه لګي